سورة المؤمنون اتلسم سپارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح يقينا كامياب دي المؤمنون مؤمنان الذين هغا کسان في صلاتهم هم چاغوی في صلاتهم پخپل منزنو کې خاشعون عاجزی کوي. والذین هغا کسان هم چاغوی عن اللغو د فضل خبرنا معرضون مخ اړی. والذین هغا کسان هم چاغوی للزکات زکات فاعلون کوي د پاکی کارونه کوي زکات ور کوي. والذین هغا کسان هم چاغی لفروجهم د خپلو عزتونو حافظون حفاظت کوي شرمګاهونو حفاظت کوي. الا سوا علی ازواجهم د خپلو ښځو او ما یا د هغې زنانو ملکت چې مالکانی ایمانهم خیلاسونه دی په هغې باندې فانهم نو دوی په داسې صورت کې غیر ملومین نه دي ملامت کړی شوي. فمن پس هغه څوک ابتغا چې ولټوي وراء علاوه ذلک د دې نه فاولئک نو داسې قسم خلق هم العادون هم دی د حد نه اوښتونکي دي. والذین هغه کسان هم چې هغوی لاماناتهم د خپلو امانتونو وعهدهم او د خپلو وعدو راعون خیال ساتونکي دي. والذین هغه کسان هم چې هغوی علی صلواتهم په خپلو منځونو یحافظون حفاظت کوونکي دي. اولئک داسې قسم خلق هم الوارثون دا وارثان دي د جنت الذین هغه خلق یرثون چې هغوی وارثان دي الفردوس د جنت الفردوس هم دوی به فیها په دغه جنت کې خالدون همیشه همیشه. ولقد یقینا خلقنا من پیدا کو الانسان انسان من سلالة د خلاصې من توین د خټینه دغه کوچو د خټینه یعنی دغه خالص خټینه ثم بیا جعلناه موږ پیدا کو دا نطفتن یو ساس کې اوبو فی قرار په غځې مکین محفوظ کې یعنی په رحم د مور کې. ثم بیا خلقنا پیدا کو موږ النطفه دغه ساس کې علقه خټه په خلقنا بیا هم جوړ کو علقه العلقه دغه خټه مضغه یو ټینګ نونی فخلقنا بیا هم پیدا کو المضغه دغه ټینګ نونی نه عظاما اډوکی فکسونا بیا ورواغستو العظام دی اډوکو ته لحما غوښه. ثم بیا انشأناه را پیدام کو دا خلقا په پیدا کېدلو آخر بل قسم اوس مضبوط انسان دی. فتبارک الله ډېر برکت والا دی الله تعالی احسن الخالقین چا بهترین پیدا کوونکی دی. ثم بیا انکم تاسو بعد ذلک ردین وروسته لمیتون مری به هم. ثم بیا انکم تاسو یوم القیامت د قیامت په ورځ تبعثون راپاسولی کېږئ به. ولقد یقینا خلقنا من پیدا کړه په هغه کوم د پاسه په تاسو سبع طرایق ولارې وما كنا نه یو موږ عن الخلق د خپل مخلوق نه غافلین غافله. وانزلنا موږ را نازل که من السماء د اسمان نه ماء اوبه بقدر په یو اندازه فاسکناه نو اوموسول دا فی الارض په ځمکه دا اوبه په ځمکه کې وساتلې. وانا موږ علی ذهاب په ختمولو د به د دې اوبو لقادرون لاس بر دی. فانشانا بیا موږ راویستل لکم ستاسو دپاره به په دې اوبو جنات باغونه من نخیل د کجورو وعناب او د انګورو لکم ستاسو دپاره فیها په دې کې فواکه میوې دي کثیرة ډېر شی ومنها او د دې نه تأکلون تاسو نور خوراکونه هم کوئ. وشجرة او ونه دا تخرجو چې راوځي من طور سیناء د طور سینا نه تنبتو چې هغه رازرغونی بالدهن تیل وصبغ او هغه ترکاري د للآکلین دپاره د خوړونکو. وانه بشک لکم ستاسو دپاره فی الانعام په دې څاروو کې لعبرة عبرت دی. نسقیکم موږ څکوو په تاسو باندې مما هغه څه فی بطونها چې د دې په ګېډو کې دي. ولکم ستاسو دپاره فیها په دې کې منافع او فایدې دي کثیرة ډېر شی ومنها او د دې نه تأکلون خوراک کوئ تاسو وعلیها په دې باندې وعلى الفلک او په دې کښتۍ باندې تحملون سورولی کېږئ تاسو. ولقد یقینا ارسلنا موږ لیږلی نوح علیه السلام الی قومه خپل قوم ته فقال هغه ویلي خپل قوم ته یا قوم زما قوم اعبدوا الله عبادت وکړئ د الله تعالی ما لکم نشته ستاسو من اله څوک معبود غیره د الله نه علاوه بل څوک افلا تتقون آیا پس تاسو نه یریږئ د الله نه
فقال الملأ ویلی وت سردارانو الذين اغ سردارانو کفروا چې کفر کړو من قومه د قوم دغنا ما هذا نذا الا مگر بشر انسان دی مثلکم استاسو پشان یریدو غواړي ان يتفضل چې ځانو چت کې علیکم پتاس ولو شاء الله کله غوښتي وي لانزل را نازل کړي به ملائکه ملائک ما سمعنا موږ نه دی اورېدلي به هذا دا خبرې په اباینا د خپل پلار نه کنه الاولین په قانون ان هو نه دا الا رجل مگر یو سړی دی به چې په د باندې جنتون پیریان دي فتربصوا نو کوي انتظار به فتربصوا به انتظار کوي د حتی تر دې حتی هند سو وخت پورې قال نو ویل رب خدایا انظرني رب خدایا انصرني دما مدد وک بما فاغس کی کذبون چې دی ما دروغ جنوي په وینا منګه وحي وکړه الیه دی نوح علی السلام ته انسنا چې جوړه کال پلک کشتي باعیننا زمن په نگرانی کی وحینا دما په خودلې شوی طریقه فاذا کلا چې جاء راشي امرنا زمنګه فیصله د عذاب فار او روخټ کی التنور فسلوک نو بیا روان کفیها پدې کې من کل زوجین د هر قسمه جوړې نه د اسنین دوا واهلک او خپل کور والا الا من سوا د اغه چانه سبقه چې وړاندې شوی د علیه دغه متعلق القول خبره منهم دینم ولا تخاطبني او بحث مکه د ما سره فی الذین د ای خلق په باره کې ظلمو چې ظلم کړي انهم دوی مغرقون دی بډوبېږي پیدانو کله چې استویت برابر شي ته انت تو من وغسوک معاکه چې دستا سره حلفل کې پکشتي باندې په قل نو الحمدلله ټول سنا صفت الله لري الذي الله لره خلم نجانا چې موږ بچ کړو من القوم الظالمین د ظالم قومنا وقل او رب خدای انزلني ما راکوس ک منزلن پر کو ذول مبارکن برکتی سره وانت یا الله ته خیر المنزلین بهتر او خیر نازلون کې مل مسیاور کون کې ان بشک په ذالک پدې کې لآیات النخدی وان كنا بشک ومنګه وان كنا ومنګه لمبتلین په امتحان کې چلے شوی ان كنا بشک ومنګه لمبتلین په امتحان کې چلے شوی ثم بیا انشأنا موږ را پیدا کړم من بعد مستر دینه قرنن پیړی آخرین نورې فارسلنا موږ راولېږه فیهم په دوی کې رسولا پیغمبر منهم د دینه او دا موتوی ان عبد الله چې عبادت وکړي د الله تعالی مالکم نشستا د پاره من اله معبود غیره سوا د الله نه افلا تتقون آیا پس تاسو وسم نه ریږئ د الله نه